دویم نمبر حدیث واورئ په دې کې څومره فضیلت دی او دا څوک روایت کې رسول الله نه جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جابر سے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل کله چې د عرفه ورځ شي نهم ذی الحجه شي وی چې الہ العالمین کما یلیق بشانه څنګه چې خدای شان سره مناسبه وی چې خدای پاک د خپل شان مطابق اول اسمان لراشي دا ګورا اعزاز دی د عرفه ورځ د عرفه ورځ په اعزاز کې کما یلیق بشانه څنګه چې الله شان سره خی جابر فرمای رسول الله فرمایل الله جل جلاله اول اسمان لراشي او وی چې دومره فرشتي رب کائنات سره رسول الله فرمای دومره فرشتي ور سره وی چې دا فرشتي خدای پاک ټول پزمکه باندې راکوزي کا رسول الله فرمای دومره ډیری کده اسمان د طرف نه ستن را پریوزی ګور ستن څومره نری وی نری وی چې کستن را پریوزی دا بم لاندې راشي او په فرشته باندې به وغورځي یعنی دومره هجوم دومره رشي د عرفه په ورځ باندې خدای پاک سره دومره فرشته لاندې راشي او چې کله دا فرشته راشي خدای پاک د خپل شان مطابق اول اسمان لراشي وی چې رب کائنات د فرشتو په مجلس کې لاندې په عرفات کې مسلمانانو باندې فخر کا خدای پاک سی وی چې فرشتو دی آغا سورت بقره والا آیات نحن نسبح بحمدک ونقدس لک خدای انسانان م پیدا کوا زکی م پیدا کوا جنجال بکا او جگڑ بکا او ویني بتویي خدای زمون کافی او تا د پاره فرشته ورته مونږ د ذکرم کړو مونږ د تسبیحاتم کړو شپه او ورځ کړو الہ العالمین مې پیدا کوا دا ډیر نافرمان سیزی انسان الله ورته فرمایي چې ما صرف مشوره سره کړی دا او دا د امت لپاره تعلیم دی چې انسان له مشوره بل سره پکاري نور زه والله يعلم وانتم لا تعلمون فرشتي ز انسان پیدا کوما ځکه زه چې په خپل حکمت باندې څومره پوهیږم هغه مر تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ نن به رب کائنات د عرفه په ورځ باندې فرشتو ته وایي وګورئ لاندې عرفات میدان ته په دو کپڑو کې تاو شوی سره یې بالکل لوڅ او ښکارا سره یې ببر ګردونو نه ډک راغلی دی په تکلیفونو باندې پیسې یې لګولي دي دا هغه مسلمانان دي چې تاسو راته ویلي چې مې پیدا کوا ویني به تویي نافرمانی بکا نن فرشتو ز فخر کړم په دغه بندگانو مسلمانانو باندې تاسو تم دا خبره را یادوما چې نن خو لږ زما دغه بندگانو ته عرفات په میدان کې وګورئ په دو کپړو کې راتاو دي لرو نه راغلي دي دور دراز علاقې نه پیسې یې لګولي دي سرونه یې ببر دي بدنو باندې یې ګرد پروت دی مشکلات یې تیر کړي دي تنده ده په هغوی باندې نور دی په هغوی باندې اے فرشتو ما مسلمانانو ته وګورئ نن د نبی علیہ السلام امتیانو ته وګورئ دغه ټول میدان عرفات ترنه ډک دی زما د رضا دپاره او بیا دې ته وګورئ اے فرشتو چې په دغه عرفات میدان کې رب نه څه غواړي رب نه رحمت غواړي رب نه مهرباني غواړي رب نه مغفرت غواړي رب نه بخنه غواړي د رب عذاب نه پناه غواړي بل شایم نه دی غوښتی دنیا یې رانه نه ده غوښتی مال یې رانه نه دی غوښتی وګورئ د هر حاجي په خوله باندې د عرفات په میدان کې د خدای پاک د طرف نه مغفرت صدا ده خدای پاک جل جلاله د رحمت امید کا رب نه د جنت امید کا دغه ټول فخر رب کائنات د فرشتو په وړاندې په دغه انسانانو باندې وکا او د هغې نه وروسته ورته وفرمایي فرشتو دا زما میلمانه دي دا زما کور له راغلي په تکلیف کې زه ستاسو ګواه جوړوم په دې باندې تاسو ګواه اوسئ چې خوراک خو به ولا میلمه له خلک خوراک ورکوي خوراک خو به انشاءالله جنت کې وله ورکوم خوراک یې هلته دی خو تاسو په دې باندې ګواه کوم چې نن دغه ټولو خلکو ته الله فرمایي ما ټول ګناهونه معاف کړي دي ټول ګناهونه دا به مغفور زی دا به مرحوم زی تاسو په هغې باندې ګواه اوسئ چې قیامت په ورځ باندې دغو خلکو دپاره ګواهي وکړئ چې رب کائنات دوی ته بخنه کړې ده ځکه رسول الله مبارک میں حدیث کې فرمایي کوم یو انسان حج نه را واپس شو ولم یرفس ولم یفسق او د جما نه وکړي د بد رد نه ویلي د جنگ جګړه نه وکړي د اسلام په خلاف باندې کار نه وکړی او حج نه را واپس شو نبی علیہ السلام فرمایي داسې د ګناه نه پاک دی لکه اوس چې د مور نه پیدا شو دا ولی
دا ورته د عرفات په ورځ باندې 9 ذی الحجې په ورځ باندې رب بخنه کړې ده، رب ورته ټول ګناهونه معاف کړي دي او فرشتي په هغې باندې ګواه ګرځولي دي چې تاسو په هغې باندې ګواه اوسئ چې دغه خلکو ته معاف